أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوه ثم جاهدوا وصبروه إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. در سورة نحل سوال لسم نمبر رکو دا او د دې رکو اخیرنی آیتونه دي. د نوړاندې آیتونو کې د قرآن متعلق د کافرانو بازي چې کوم اعتراضاتو داغي جواب چې دینوغه تیر شو. اوس په دې آیتونو کې یو خاص حکم چې دینو الله تعالی را لګلې ده د مؤمنانو لپاره. هغه خاص حکم چې کوم دلته الله تعالی را لګلې دی نو هغه د مجبورې د حالت حکم الله تعالی را لګلې دی. اوس یو کس ته خو مؤمن دی، مسلمان دی، کلمه ویلې ده، لیکن دی د کافرانو الله صلی الله علیه او کافران چې دنو د باندې ظلم کوي، زیاتې کوي، او دا شان حالات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې ډیر زیاتو. کافران د باندې ظلم کوي، زیاتې کوي او توي چې الله تعالی سره کفر وکا، نعوذ بالله. الله جل شانه باندې چې تا کوم ایمان راوړی دی، تا چې کومه کلمه ویلې ده، نو هغې کلمې نه انکار وکړه، هغه کلمه چې دی نو هغه پرېږده، ورنه مونږ چې دی نو تا قتل کوو. ډېر صحابه کرام دا شانتي وو چې هغوی به کلک شو، هغوی به خپل ځان چې دی نو قربان کو، خپل جان به قربان کو، لیکن د خپل ایمان نه به چې دی نو هغه رستو کېدل نه. ډېر واقعات دا شانتي د صحابه کرامو چې دی نو پراته دي. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ د کافرانو لاس ولتلو، مشهوره واقعه ده. هغه چې کله هغه باندې هر قسمه حربه استعمال کړه چې د خپل ایمان نه واړو، خو چې کله هغه یو قتل چې د خپل ایمان نه وانه ډېدو، نو بیا دی وی چې
اوس په قتل کو داغه د پاراغي هغه چې دینو دغه توروخه جو سولې ته وروخه جو پانسی ګاټ ته وروخه جو او هغه له چې دین د مرګ سزا ورکوله نو دغه دوران کې ته کافرانو یو تپوسو چې اے خبیب رضی الله تعالی عنہ تمون ته دا وایا کو پدې موقع باندې تخپل کور کې بالکل سالم ناس دی او ستا پځه مدینه منوره کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اغستا پځه وی او غدل تکي مونږه غل دا سزا ورکو د مرګ دا سزا نو آیا دا خبره ته خوخه کړي داغه د ایمان امتحان اغستو نو خبیب رضی الله تعالی عنہ ته ظالمانو ویتا سودا وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته کې راشي او زما په ځای تاسو داغه د مرګ سزا ورکړي ودا خو ډیر لري خبره ده وی زدا هم نه خو چې زما په ځای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپې مبارک کې یو ازغیم لړي چې زدورس تکلیف هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره نه خو هم د تاسو ډیر لوی خبره وکړه بالاخره ما غوښ وغیله د مرګ سزا ورکړه او شهادت چې نو غي ته ملاو شو نو دا شانت ډیر صحابه کرامو چې غیبا د کافرانو په درغه کې راغلي کافرانو بوته چې د خپل ایمان نه واړيږي یو صحابي د دې لاس لراغ نوغه باندې دا شانت جبر یو کو دغه یو کو ویزه وت کلمه کفر وایا نو هغه په خپل خلی باندې خو کلمه کفر وی لیکن د زړه چې دغه ایمان باندې مطمئنو نو نبی رسول هغه کافرانو پر خود چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراغه وی چې ما سره خدا شان واقع وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ستا زړه په ایمان باندې مطمئنو دا د زړه نه دا انکار وکړو نه صرف د جبه نه او ما خو زړه بالکل په ایمان باندې مطمئنو دا غینه د خلاصېدو د پرما په خلی باندې چې دا شانت الفاظ استعمال کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې بیا خیر دی او هغه موقع باندې دا آیت نازل شو په دې آیت کې الله تعالی وایي چې من کفر بالله من بعد ایمانه یو خو هغه کس ته چې هغه د ایمان راړل نه پس کفر الا من اکرها سوا د هغه کس نه من اکرها چې هغه مجبور کړي شو وقلبه مطمئن بالایمان او داغه زړه په ایمان باندې مطمئنو او داغه زړه په ایمان باندې برقرارو دې معاف دي ولکن من شرح بالکفر صدرا لیکن هغه کس چې چا خپل سینه په کفر باندې پرانیستا مطلب د زړه نه کفر وکړو نو فعليهم غضب من الله نو داغي باندې د الله تعالی غضب دی خو بهر حال چې کله د جان خطر وي او یو انسان کافران مجبور کی او مرګ ته بالکل تیار وي هغه ته پته نه چې دی ما پرېږ دینا نو په داسې صورت کې بهتره خبره خدا ده چې د خپل جان قربان کی خپل جان دې د ایمان د لپاره قربان کی نو در پر ډېر لوی اجر دی یو صحابي د کافرانو په نرغه کې راغلی او د عیسایانو په نرغه کې هغه ډېر زیات مجبور کوته چې ته عیسایت قبول کا دین اسلام پرېږدا نو هغه ته وی چې زه خود پرېږدم داغه وړاندې یو کړه جوړ کو او پاګي کې چې نو تیل ګرم کړل او داغه مرګري پکې دا شانته اچولې غرزولې پکې پته اشاره تبا د باندې زیات زور پدې باندې لګو چې ير دې په دې زموږ لاس لراغه انو دې بمولا ډېر کارو کی نو غوته نه اخر کې بیا غي چې زبس ټیک توای چوي
دغه ته نو چې څه ټیمې بوته د مرګ سزا له نو هغه ټیم چې دی روانه نو سترګو نه اوښ کې رالی پس هغه کسان زر رالی بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت دا خو د سترګو نه اوښ کې راځي معلومیږي دا چې رډې نرم شو راویې غوښته وي ستا د سترګو نه اوښ کې راځي ته ولې دغه کې عیسایت اختیارې اسلام پرېږدي هغه ته یو د خدای بندګانو دا تمه مانه مه ساتئ چې زه به خپل ایمان پرېږدم او عیسایت په اختیار کړم خو خبره دا ده چې دا جړه راله صرف په دې راله چې دا صرف یو جان دی چې د الله تعالی په لاره کې دا د قربانیږي کاش تر قیامته پورې زه د الله تعالی د دین دپاره شهید کولی شم او دوباره ژوندی کېږم او دوباره چې دی نه شهید کولی شم یعنی ما سره بے شماره زما ځانونه وې او هغه ټول ما د الله تعالی د دین دپاره قربان کړي دا خو زما صرف یو ځان دی نو بهرحال نو په دا شانتې حالت کې بهتره خو دغه ده چې انسان ځان قربان کړي او کو یو کس مثال طور باندې دا کافرانو په مخ کې صرف د کلمه کفر ووایي لیکن زړه په ایمان باندې مطمئن وي نو داغه د لپاره قرآن چې دی نو رخصت ورکړی دی او دی چې دی نو دا ویلیم شي چې په خولې باندې کلمه کفر ووایي لیکن دا د چې زړه په ایمان باندې مطمئن وي نو بهرحال د لپاره هم چې دی نو اجازت شته دی نو الله تعالی دلته کې فرمایي ما کفر بالله چا چې انکار وکړ د الله تعالی من بعد ایمانه پس د خپل ایمان راړنو نه الا من اکرها مگر هغه کس چې مجبوره کړي شوی وي وقلبه مطمئن بالایمان او زړه داغه مطمئن وي په ایمان باندې برقرار وي په ایمان باندې ولکن ما شرح بالکفر لیکن چا چې پرانیستا بالکفر په کفر باندې صدرن سینا یعنی د زړه نه کفر وکړو فعليهم غضب من الله نو هغه باندې غضب دی د الله تعالی تر طرفنا ولهم عذاب عظیم او دغه د پر بل عذاب وی ذالک بانهم او دا سزا د دې وجنا چې دای سوکړل استحب الحیات الدنیا دای خوخ کو دنیوي ژوند علی الاخره په آخرت باندې سزا او ځکه ملويږي چې د دنیا په مقابله کې د آخرت په مقابله کې دنیا چې دغه خوخه کړه او د زړه نه کفر وکړه وان الله لا يهدي القوم الكافرين او دا چې الله تعالی لار نه کوي القوم الكافرين کافرانو ته اولئک الذين طبع الله دا هغه خلق دي طبع الله على قلوبهم چې مهر وخلې دی الله تعالی زړونو په دای باندې د دې پزړونو باندې وسمعهم او د دې په غوږونو باندې وابصارهم او د دې په سترګو باندې واولئک هم الغافلون هم دغه خلق غافلان دي غافل خلق هم دغه لا جرم هیڅ نشته دی په دې خبره کې انهم فی الاخره چې بشک دغه خلق په آخرت کې هم الخاسرون هم دې نقصان مندون کړي دی تاوانیان دی باخرت کی ثم بیا ان ربک بشک رب ستا چې دی نبی علیہ السلام للذین دا هغه کسانو د پاره هاجروا چا چې هجرت کو من بعد ما فتنو پس د دې چې هغه باندې فتنه کې من بعد ما فتنو پس د دې چې هغه فتنه کې مبتلا کړي شو یعنی قسمه قسم مصیبتونه وته اور رسول شو او هغه نه پس هغه هجرت کو ثم جاهدوا بیا د الله تعالی په لار کې جهاد وکړو او صبروا او صبر وکړو ان ربک بشک رب ستا چې د من بعدها پس د دین الغفور الرحیم خامخا بخون کې مهربان دی الله تعالی دغه خلق لپاره بخون کې او مهربان دی نو بهرحال الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق دې وکړي واخر دعوانا